الرحمن الرحیم. څلورم معیار هغه د سبوعیت او درندگی. یو شی څه حرامېږي دغه یو معیار دا ده چې هغه یا سبوع او درنده وي به سباع البهایم وي او که سباع الطیور وي. دې تعریف دا ده چې یو ځناور په دې طور باندې درنده صفت وي چې هغه د نورو ځناورو جاندارو چیر پاړ کر کے شکار کوي. نو درندگانو کې کوم حیوانات دي هغه خپلو جبړو غخونو سره او کومې ورکې مرغانې دي هغه خپلو پنجو او خپل چونچ سره څه کوي؟ زخم او چیر پاړ کوي. شیر شو، لومړي شوله، ګیدړ شولو، چیته شوله، سپی شو، بیا مرغانو کې باز شولو، شکره شوله، چیل وغیره، ګید، دا ټول شیان. د متعلق کافی احادیث ذخیره د حدیث کی موجود دی. بخاری شریف روایت تا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع. مالکیو په نسبت شکاری پرنده کومې دی هغه حلال دي. درنده او ځناورو متعلق د مالکیو درې اقوال دي. راجح مسلک دا د حرام دي. مذاهب اربعه ولا اصول د حلت و حرمت په دغه شیانو کې احناف تقریبا 8 خبرې ذکر کړې دي د جناور او د مرغانو ولا حرمت په باب کې. اټولو ناول چې د کومو جناور او حرمت منصوص تغه بلا شک شوبه حرام دي. بحری جناور اټول مکروه تحریمی دي سوا د مشینه. د مچلی څومره اقسام دي به جميع اقسامها غا حلاله ده. جینګ باره کې اختلاف تا. کوم خلکو دا مچلی کې داخله کړي دا غوي جواز کایل دي، کوم مچلی کې نه داخل کړي هغه د تک مکروه ده کراهت څه شي دي کایل دي. دریم خشکی ولاغه ټول جنور حرام دي څاغو کې بالکل وینه سره وینه خون ورکې سره موجود نوي، لکه مچر شولو، مچ شولو، غنبس شولې او دا شادو ولا کومې مچکې دي دا شولې، بچو، لړم اور منګي شو، دا ټول کې ټول څه شي دي حرام دي. البته ملخ ونه مستثنا ده. ملخ څه شي دغه ونه مستثنا ده. دغه خوړلو اجازه شته که څوک خوري. نمبر 4 کومو کې وینه موجود ده خو هغه وینه بيدون کې نه ده، بهته هو خون نه ده، هغه جناور هم ټول حرام دي. لکه مار شول، کربوړی شولو، مچرک شول چې کومه د لیټونو ویټون ته راځي، منګک شول، څه دي سره قریب کوم دا جناور دي وغیره دا ټول. پنځم اصل د احنافو دا چې کومو جناورو کې بيدون کې وینه وي او هغه وخه پانی او پاکیزه د شیان خوري او غخونو سره زخم لګي، شکار نه کوي. که چا باندې زخم لګي په څه شي لګي؟ په غاښ باندې خوله ورچي او شکار نه کوي. دا ټول کې ټول څه شي دي حلال دي. لکه اوښ شولو، غواګانې، ایدو نسل، میخو نسل، وزو د ګډو نسل، دا ټول کې ټول دغه شانتي ده. البته خر کوم دغه حرام ده. خر څه شي ده؟ هغه ورکې حرام ده. واس کوم د دې په باره کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا ده چې دا مکروه ده کراهت تحریمی سره صاحبین اور نور ائمه په نسبت باندې څه ده حلال ده. شپږم اصل د احناف دا ده چې کومې مرغیانې صرف دانې ټولې خوري، کمتره شوله، فاخته شوله، بټیر شولو، د ټول حلال دي. اوم اصل دا ده چې کومې مرغیانې پنجې اور خپل مخو کې سره چون سره څه شي کوي؟ شکار کوي. هغه ټول کې ټول څه دي حرام دي، لکه باز، شکره وغیره شو. اور 7 نمبر اصل دا ده جی چې کوم درندگان غاخونو سره څه کوي؟ شکار کوي. هغه ټول حرام دي. کوم درندگان په غاخونو باندې شکار کوي دا ټول حرام دي، لکه شیر، چیتا، لومړي وغیره شو. دا د احناف ول څه شو اصول. دین علاوه شوافیو اور حنابلو ول اصول دي. اول دا څه قرآن اور سنت کې
چې کوم شي ذکر منصوص وي لکه خنزیر وغیره شول دا حرام دي. دوم دا چې نبی علیہ السلام د کومو مړ کولو حکم کړی وي لکه چیل چوهه وغیره شو دا حرام دي. دریم دا چې نبی علیہ السلام د کومو مړ کولو نه ممانعت فرمایلی ده او بعضې شوافی ورکې اکرامن قیدم زیاتی بیا نبی علیہ السلام مړ کولو نه ممانعت کړی اور ورسره څه قید لګوي اکرامن بطور اکرام تعظیم اور بزرگی وجنه دغه قتل څه کوي ممانعت فرمایي لکه ابابیل اور هدهد شو نو د دې خوړلو شوافی قایله ندی وی دا به اکرامن نه خوري. څلورم اصل دا وی دا ده چې اهل عرب کوم شی خبیث ګڼي یعنی کوم زناورو ته هغوی حرام یا حلال یی او دغه قتل او د عدم قتل واضح حکم قرآن و سنت کې نه وي نو دارنګې په دې صورت کې به عربو طرف ته مونږ څه کوو رجوع به کوو د عربو ولا خبرې باندې به عمل کوو. دا اصول تقریبا د شوافیو دي. امام مالک رحمت الله علیه ولا اصول مخکم تقریبا مو بیان کړلو چې کوم زناور حرمت کتاب الله او حدیث نه ثابت وي هغه حرام ده دین علاوه باقی زناور حرام نه دي. البته کوم زناور غخونو سره او کوم مرغیان پنجو سره زخم لګوي شکار کوي هغه امام مالک مسلک کې تشي دي مکروه تحریمی دي. او تاسو تکیات ته رسید ترمذی وغیرہ کې تاسو تخپل شيوخ بحث کړی ده چې مالکیه سمندری زناورو کې سوا د سمندری خنزیر او سپینه علاوه د نورو حرمت قائل نه دي هغه ټول کې ټول د څه بولی جایز